نادرا یو ډیر زبردست سرویس شروع کړی دی اجازت آپ کې د دې سرویس نوم دی اجازت آپ کې ا دې نه مخکې چې به تاسو خپل شناختي کارت یو ځای کې ورکړو نو هغه به ستاسو ټوله ډیټا چې دا هغه به د نادرا نه راایستله لکه څنګه چې تاسو دغه راوکاږئ سیم کارت راوکاږئ او په هغې کې ستاسو هغه ډیټا چې ده د هغې سره یو ځای شي دغه شانتې یا بینک ته به لاړئ نو په بینک کې به هم ستاسو هغه ډیټا چې ده دا به یې راویستله نو هر کس ته به ستاسو د هغې ډیټا دغه چې دی دا به میلاوېدلو بل دا که داسې یو کس و د هغه سره ستاسو د شناختي کارت نمبر یا نور څه به وو نو هغه به هم ستاسو هغه ډیټا چې ده دا به راایستې شوه اوس هغو یو نوی سرویس راایستلی اجازت آپ کې ستا د اجازت نه بغیر چې دی دا ډیټا څوک نشي راایستلی هغه بینک والا شي هغه د سیم ځای شي که هر ځای کې شي خو چې که څوک راوکاږي نو تا ته پته لګي چې زما را ډیټا چې ده دا څوک راوکاږي چې تا اجازت نه ورکړی نو دغه ډیټا چې ده دا نشي راایستې کېدلی د هغې لپاره به ستاسو موبایل ته چې دی یو کوډ به راځي لکه اوس تاسو بینک ته لاړئ یا سیم کارت راوکاږي هر ځای کې چې ستاسو ډیټا په کار شوه او هغه ستاسو ډیټا راوکاږي نو هلته کې به ستاسو موبایل ته چې دی یو کوډ به راځي چې کله تاسو هغه کوډ هغې کس ته ووایئ نو هلو به ستاسو هغې ډیټا ته چې ده هغه به رسېدی شي که تاسو هغه کوډ نه ویلی نو هغه ستاسو هغه ډیټا ته چې دی هغه نشي رسېدلی نادرا د دې سرویس سره چې دی زموږ ټوله ډیټا چې ده دا به محفوظ وي لکه زموږ ډیټا چې ده دا به نه لیک کېږي بل لا ځینې کسانو په ذهن کې به دا خبره ګرځي چې هغو ته به زموږ دا نمبر څنګه پته لګي چې هغې ته به دا کوډ راځي نو کله تاسو شناختي کارت جوړوئ هلته کوم ستاسو نه د نمبر تپوس کوي د ځینو کسانو نمبر چې دی هغه په نادرا کې موجود وي او که ستاسو نمبر نه موجود او تاسو نمبر نه ورکړی یا تاسو پکې شکي یئ نو تاسو به داسې چل وکئ چې خپل موبایل به راولئ که ستاسو سره ساده موبایل وي او که ټچ والا موبایل وي هغه به راولئ او په هغې کې به د میسیجونو ځای ته لاړ شئ د کوم ځای کې نه چې تاسو نوی میسیج لیږئ نوی میسیج چې لیږئ یا خپل ملګري ته کوئ یا بل چا ته کوئ نو هلته کې به لاړ شئ په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې ستاسو د ملګري نمبر وي په هغه ځای کې به تاسو ولیکئ 8 لکه 8009 چې دی دا به ولیکئ او لاندې ځای کې چې دی په کوم ځای کې تاسو میسیج لیکئ د کس سره چې خبرې کوئ په هغه ځای کې به د خپل شناختي کارت نمبر چې دی دا به ورولېږئ خو شناختي کارت نمبر چې دی دا تاسو لیکئ په هغه ځای کې نو په هغې کې به هغه ډیشونه چې دي دا به نه کوئ ساده خپل نمبر چې دی هغه به ولیکئ د شناختي کارت او هغه به ورولېږئ هلته کې نادرا ته نو ستاسو هغه نمبر چې دی هغه به یو ځای شي په دې پسې دفتر ته تلو ته ضرورت نشته خو ستاسو د شناختي کارت سره به هغه نمبر یو ځای شي نو هر ځای کې چې ستاسو نه بیا ډیټا حلي نو تاسو ته به کوډ راځي خو تاسو به هم دا غلطي نه کوئ چې دغه کوډ چې دی دا تاسو چاته ووایئ لکه اوس یو کس وایي چې ستا موبایل ته یو کوډ درغلی دا کوډ موږ ته ووایئ نو تاسو به دا کوډ چې دی دا به چاته نه وایئ لکه او ټي پي کوډ چا دی راشي که د نادرا د طرفه راشي که د فیسبوک د طرفه که د واټساپ د طرفه که د بینک د طرفه په دې کې د هغو کار نشته نه د نادرا والا کار شته نه د بینک والا کار شته که بینک والا د طرف نه راغلی او ستا ته وایي چې زه بینک والا یم او ته ماته دا کوډ ووایه نو ته به هم واپسې دا کوډ چې دا به چاته نه وایې لکه په دې کې د بینک والا نه د نادرا والا د یو کس هم په دغه او ټي پي کوډ کې چې دی کار نشته نو واپسې دغه کوډ چې دی دا به چاته نه وایي نو ستاسو ډیټا چې ده دا به هم نه شیر کېږي بل دا چې ستاسو ټوله ډیټا چې ده دا به محفوظ وي نو دا د نادرا یو نوی اپډیټ راغلی چې دا تاسو په خپل استعمال کولی نو ستاسو هر سره چې دي دا به محفوظ شي بل لا دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورسي چې هغه ته هم فایده والي او که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ